अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असद आबिद हूँ। आप AS डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल थाना दौजी की हदूद में एक नौजवान को बहुत ही बेरहमी से अपने घर में कत्ल किया गया था। ये कातिल कौन था? पुलिस को जब मौके की इत्तला मिली, पुलिस जय वकूवर पर पहुंची और फिर उसने अहम शवाहिद इकट्ठे किए। फिर मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जो है छापे मारे। आखिरकार वो मुजरिम जो है उसको पकड़ लिया। वीडियो का अंजाम, कत्ल की हकीकत। 164 के बयान में मुंसिफ अब्दुल रहमान ने क्या कहा? मकतूल यूसुफ अली को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? नाजेबा हरकत है ये इसने असले की नोक पे की थी और फिर जो है ये बार बार मुझे धमकाता था, काले करता था कि यार आप आए वरना मैं ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। SHO दाऊदज़ई नोमान ने और DSP खजाना इनामुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मुलाजा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा इतवार पर रोज़ मोरखा 26/4/2026 तकरीबन 2:30 बजो के पौने 3 की मूंग इतला मिलो शुआ चे द दाऊज़ो ताणे मियाँ गुजर किली के यो अफसोसनाक वाक़या शवे दा चे यो ज़वान यूसुफ अली है पचाड़ा बांधे वाले दे और द चाड़ी द गुजारा तो ना अगा पर मौका बांधे वफात शवे दे। मूंग फ़ौरन मौके ते लाड़ू, मकतूली द मौके ना अस्पताल ते वड़ियो और मूंग चे द मौके मुलाहिज़ा वका नो मौके दा हाल वे चे द मकतूली ढेर पर बेदर्दे सरा कत्ल करे दे। मौका द दे मकतूल द यो नवे कور دی انډر کنسټرکشن او هغه سره خوا کې د سارو یو ډیره وا دغه موقع چې په هغه کې ورکوټه غونته بیٹک یو سیټ تا وکوه چې دنو هغه په بیٹک کې دنه رونماشي وا خدا مقتول چې دین او دی په زخمی حالت کې د دې بیٹک نه تقریبا 10-12 قدم بهر اوته او کوم چې د دې د سارو د ډیره گیټو په هغه کې دی پروتو منګه فورن انویسټیګیشن او د اپریشن مختلف ټیمونه جوړ کړ چې اغه ته مختلف ټاسکونه منګ ورک او په مختلفو زاویو باندې منګه د انویسټیګیشن آغاز وکړو په مراسله باندې مو مقدمه درج کړه د نامعلومه ملزمانو خلاف چې منګه د مقتول پس منظر وکړو نو مقتول د ټیکنیکل کالج نه ډیپلوما هولډر او د دینه مخ کې پرایویټ مختلف ځایونو کې نوکری کوله د وکوینه تقریبا یو میاش مخ کې د کلی ته راغلی او بیا چې دینو د مزید نوکری په سلسله کې د کراچۍ ته د تک اراده و او د دغه تک نه یو څو ورځې مخ کې چې دینو دا بدقسمته واقعیا پیښ شو چې منګه د مقتول والد صاحب سره ملو شو نو د مقتول دی ټوټل 15 رونو چې نور رونه زمینداری کوي په کلی کې والد صاحب هم چې دین هغه زمیندارو د دې کم چې زوړ رهایش ته هغه د کلی میا ګجر اډې سره نږدې دی په مین روډ باندې او دا د هغې نه تقریبا داسې 9 کیلومتر خوشا کې دی دانوي آبادی سٹارټ کړو په موږ ته دا معلومه شوه چې مقتول او د هغه والد با د کم ځای کې چې دی نوې کنسټرکشن کولو کم ځای کې چې دی ساریو نو دلته بدی دروازې هم کس دوه پاتې کېده او شپه به هم دلته کې دی کوله د جای وقوع ته بالکل مخامخ دغه ځای کې یو مسجد او مدرسه ده چې په هغې کې د کلي ماشومان هغه حفظ کوي موږ چې جای وقوع وکړه نو وقت وقوع تقریبا 1:45 بجې لږ بک چې دی نو دا معلومېدو ابتدایي تور وقوع داسې رپورټ شوی و چې دا مقتول ډیر قریبي دوست ناصر ته اطلاع د وقوع ملو شوی دا هغه موقع ته راغلی دی او هغه بیا د هغې نه بعد تللی دی او د مقتول والدین آګاه کړي دي دا مقتول والد صاحب چې دی نو هغه ابتدایي تور دا وی چې دا څنګه کم ځای کې دا واقع شوی دا نو جای وقوع باندې چونکه دی کور انډر کنسټرکشن دی د دې دغه ځای کې ساروي دی دغه ځای کې دی یو کور کې
دی وی چې موږ یو سپیم ساتلی دی او هغه چې دی نو سیوای د دوه نږدې دوستانو له ناصر او د عزیر نه علاوه بل څوک دې باړې ته بالکل نه پریدي نور که د دې نه علاوه څوک په لار ځي نو هغه هم تنګوي او دننه داخلېدو ته بالکل څوک نه پریدي موږ چې دی نو د خپل تفتیش آغاز هم د ناصر او د عزیر نه وکړو او د هغې د انټاروګیشن په رڼا کې موږ د خپل تفتیش دایره کار وسیع کو او په تفتیش کې چې دی نو بیا موږ مزید مشتبهګان چې دي نو هغه شامل تفتیش کو او د هغې نه مو تپوسونه شروع کو دوران تفتیش موږ یو مشتبه جوان العمر الک عبدالرحمن انټاروګیټ کو او عبدالرحمن چې دی نو هغه د انټاروګیشن دوران کې دا خبره تسلیم کا چې مقتول یوسف علي د سره د تعلقاتو جوړولو خواهاو او تقریبا د 100 میاشتو نه د پسې و چې د سره به هر وخت خبرو اترو کولو کوشش کولو د سره به د ملاویدو کوشش کولو او بیا خبره دې تراله چې د به مختلفو طریقو سره تنګولو او دې دوران کې چې دینو عبدالرحمن وی چې ما د سو غیر اخلاقی حرکات چې دینو دا ما نوٹ کړ دا عبدالرحمن چې دینو مونږ ته اوس خو چونکې د تفتیش ابتدایي ټایم دی څه خبرې داسې وکړي چې زه د حرکاتو نه تنګ شوم نو ما دا فیصله وکړه چې د نه د ځان د خلاصې بل لار ما سره نشته د دې نه بعد عبدالرحمن وی چې ما یو چاړه جوړه کا خنجر او ادا ما په 2000 روپے جوړه کا چې ما ته تاسو کو چیرې دا 2000 روپے تاسو سره کم نه رالي هغه وی چې ما ته کما خرچه په ډیلی بیسس باندې د خپل والد صاحب د سیټ نه ملاوي دا هغه پیسې ما بچ کی او ما په کلی کې په لوهار باندې دا خنجر جوړ کو او د وکوینه تقریبا 15 ورځې مخکې چې کله ما ته دا خنجر ملو شو نو ما دا د کور نه بهر په یو محفوظ مقام کې محفوظ کو روزي وکوه د ماسپخین موس چې دینو هغه عبدالرحمن د خپل محلي په ټینکې مسجد کې په 1:15 بجې باندې کړی دی هم دغه ټایم چې دینو د مقتولم په دې مسجد کې د ماسپخین منځ ادا کړی دی بیا چې دینو دی د هغه ځای نه روتی دي او مقتول دا ویلی دي چې یاره ډیرې ته ځو ملزم چې دینو هغه ورته دا ویلی دي چې زه درځم د هغې نه بعد ملزم تللی دی خپل خنجر راخیستی دی صادر د ځانه تو کړی دی او دی چې دی نو د ډیرې ته رسېدلی دی چې کله ملزم رسېدلی دی هلته نو دغه دوران کې مقتول چې دی نو خپل کمیس چې دی هغه ایستی و دا د ځوړن کړی دی په کټ کې ناستو او د تک سره چې دی نو ملزم د باندې حمله آور شوی دی او دی په خېټه کې او په مړی باندې د باندې گزارات کړی دي او د هغې نه بعد چې دی نو د بیټک چې کوم لارې اړخته ګیټ دی نو په هغې باندې وتی دی او د مقتول موبایل یې هم د ځان سره وړی دی ځکه چې د تیاره وه چې د مقتول د ویډیوز جوړ کړي دي او د هغې په ذریعه د مقتول د ملزم چې دی نو دی بلیک میل کولو ملزم چې دی دا د 9 کلاس سټوډنټ دی او عمر تقریبا 16 سال لګ بګ دی مقتول بعد وکوه فورن چونکې دا مخامخ مسجد کې دی د حفظ بم د کولو دی الته کې مدرس سره دی مسجد ته تللی دی او په مسجد کې دا کم خنجر چې دی علی قتل دا د چې کم الماره کې قرآن شریفونه پراتی هغه قرآن شریفونو سره په قرآن شریفونو کې سچ کم قرآن شریفونو کې خلک تلاوت کوي هغه زیات ترخته پراتی او بره چې کم ضعیف قرآن مجید وي ناغه خلک په الماره کې بریک دي د بره چې دینو د دغه ضعیف قرآن مجید شاته چې دینو د علی قتل چې دینو د محفوظ کړو دا ملزم نه چې دینو علی قتل برآمد شوی دی او چې کوم د مقتول موبایل دی هغه چونکې د مات کړو او الته د جای وکوه سره نږدې په یو ډیران کې خخ کړو
نو فی الحال موږ ته د هغه ډیران نه د موبایل چې کوم انفینکس موبایل و د هغه کور چې دی کور سکرین چې دی نو هغه میلاو شوی دی. تفتیش لا ابتدایي مرحله کې دی او مزید تفتیش چې دی نو هغه د ملزم نه جاری دی. سر یہ بتائیں جی جی یہ بتائیں کہ جو ملزم جو مقتول کا موبائل فون لے کر گیا تھا تو اس میں ملزم نے کیا بیان دیا؟ اس کی ویڈیو تھی یا نہیں، کیا ایسی کیا شواہد تھی؟ ملزم نے ابھی ابتدائی طور پر یہ بتایا ہے کہ مجھے شک تھا کہ موبائل میں کچھ غیر اخلاقی ویڈیوز موجود ہیں اور مقتول اس کو ان ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کر رہا تھا کہ میں آپ کی ویڈیوز وائرل کر دوں گا. اس نے بتایا کہ بے شک کہ میں نے نہ یہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور نہ مجھے یہ پتہ ہے کنفرم ہے کہ آیا وہ ویڈیوز کچھ ویڈیوز ہیں بھی کہ نہیں ہیں. جب یہ کنفرم نہیں تھا تو پھر اتنا بڑا اقدام اس نے کیوں اٹھایا؟ یہ اپنے والدین کے پاس جاتا، گلہ دینے جاتا، اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ملزم 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، جوان العمر ہے اور زیادہ تر ایسے حالات میں یہ ہوتا ہے کہ شرم کی وجہ سے کوئی کسی کو نہیں بتاتا. جو زیادہ تر وکٹمز ہوتے ہیں زیادہ تر یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے شرم کی وجہ سے وہ نہیں بتاتے. سچ جو چھپ نہ سکے